بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو الف خان شیرپور کیمرامین ناصر یاسر خان د مخالزه 400 په موټروي چیک پوسټ باندې موجود یم. ګران کتونکو اکثر خلک ماته و چیرې د ډي پی او صاحب کارونه ډیر ستایو صفاتونه کې د هر هغه افسر چې زما د ضلع لپاره زما د عوامو لپاره مفید فیصلې کوي او پیدامند فیصلې کوي، نو زه هم چې په دې سره وګرځم او په دې کې ډي پی او نذیر خان یقینا ډیر زیات د ستایلو دی، ځکه چې موږ دې وخت په ضلع 400 کې خو ګرځو نو تاسو دا پته وي چې موږ د کیمرې سترګه ویني چې چېرته روان یو، نو موږ د کیمرې سترګه ویني. دا زه په موټروي چیک پوسټ باندې ولاړم. د دې نه مخکې هم تا دا چیک پوسټ لیدلی و. یو خو دلته چې کوم تانیدار دی محبوب خان، د هغه هم ستاینه کوم، د ډي اس پي سی ډي عدنان خان د هغه هم ستاینه کوم، خو کریډ چې کوم دی نو سرلښکر ته ځي هغه ډي پي او 400 نذیر خان دی، او د هغې نه پس چې کوم دی نو آی جي پي هغه بیا خو هم د ستایلو دی. دلته چې موږ رالو نو دلته کې به د پولیسو والا جون ډېر د کړمو سره و، ډېر د سختو سره به و، ډېر د خطرې سره به و. اوس هغه ځای کې بره چې کوم دی پولیس والا ماته ښکاري هغه بیدار ولاړ دی، او دلته کې خو دا خلک ډیوټۍ کوي، نو هېڅ قسمه چې کومه ده نو مسله نشته. بله مهمه خبره وکړم چې زه به په موټروی راکوشم نو زما د 400 بدرنګ تصویر چې به کندی هغه به د پولیس د چوکۍ ښوده، نو خلکو به وایي چې د پولیس د چوکۍ دا خال دی نو د 400 بس خالي. نن هغه چوکۍ ته وګوره دومره ښکلې جوړه شوله، او دا په دې لږه موده کې چې کومه ده نو دا جوړه شوله. د دې چیک پوسټ یو هغه ځای کې دی موږ به اکثر یېرېدو چې دلته کې د دې پولیسو والا دوی په یو داسې کمره کې اوسېدله چې هغه ډېره بل شانتې به. اوس هلته کې دا ټول ځایونو کې کیمرې لګېدلي ده. وګورئ دا چې دلته کې زموږ 400 ته د موټروی نه څومره ګاډي انټر کېږي، نو د هغې باقاعده دا پولیس کنټرول کمانډ کنټرول دا باقاعده چې کوم دی راځي هغه ځای کې وګورئ یو پولیس والا هلته ولاړ دی. زبردست یقینا دا چوکۍ هم محفوظه، زموږ 400 هم محفوظه او ډېر ښکلې سیسټم دی. اجاز خالد زموږ تکړه خبریال خو هم په دې موقع باندې رالو او دوی سره هم خبرې اترې کوو چې دې اقدام ته په کوم نظر ګورئ. زه خو به ووایم چې دغه ډي پي او نذیر خان چونکې دې ځای کې مخکې ډي اس پي هم پاتې شوی دی، نو هغه په دې ضلع باندې ښه پوره عبور ساتي او خاص کر د سټي ایریا باندې چې کوم هیډ کوارټر دی. نو یو ښه دا کار وکړه چې یو کنټرول روم یې جوړ کړو ډېر غټ سطح باندې چې په هغې کې به 24 ګنټې کسان ناست وي، وایرلیس سیټ به لګېدلي، ټلیفون سیټونه به لګېدلي او شبکه درتنګې داسې عمرځی تورنځی داسې د دریاب چیک پوسټ داسې د موټروی چیک پوسټ په دې باندې آنلاین کیمرې ولګېدې. هر یو ځای به تا ته آنلاین وي. دې نه یو بله خوبي هم درته جي وایم، کوم خلک حساس دي، غټ ټاونشپې دي یا غټ سکولونه دي، نو هغوی هم ورته ویلی شي چې زما دا کیمرې م هغې سره آنلاین کا. نو باقاعده چې څوک ګاډی ودرېږي یا څه داسې ډېر ساعت نه ولي باقاعده به هغه اپریټر هغه کور والا ته رنګ کوي یا هغه آفس والا ته یا هغه سکول والا ته یا هغه چوکۍ ته چېرې تا د کور مخې ته راګاډو دی یا د روډ مخې ته راګاډو دی دا چیک که دا څوک دي که نه موږ پولیس درولېږو. دا سیف سټي 400 شوله، لکه 400 غونډه سیف شوله. بل که مثال یو سړی غلا کوي، نو مثال یو کس رنګ وکړي چېرې زمانه خو په نوخشیره روډ باندې غلا وشوله، ګاډی دی داسې یا موټرسایکل دی، هغوی به په هغې کیمرو روان یا سیف سټي کې به هغوی ته ښکاري چې لکه ګاډی په دغه غني خان روډ باندې تو شو یا چوک طرفې ته لاړ یا بایپاس کې ووته پوهانګو طرفې ته، نو هغه به هغوی ته بلکل کلیر وي، ګاډی به غل به بلکل نشي ووتی. یعنې کې غل دا سوچ هم نشي کولی چې یاره دې ګاډي کې ریاستي او دې به څه کار وکړي او کوم ځای کې د سیف سټي کیمرې لګېدلي دي هغه به دې به دې بچ شي. د هغې نه علاوه د نذیر خان دي دا نور کارکردګي به مو وایو دا هم دا پولیس والا به پرې جي مخکې چې 400 ته راځي نو دلته به یو بدرنګ شانتې لرګي مرګي ته و بدرنګ غوندې کې سیسټم و. دا پولیس والا به غریب که شپې ډیوټي به ختمه هم شوه، کم یو به وخت خیر ژوند خطره کې و، د کم ډیوټي به ختمه شوه نو په یو عام میدان کې به یوه کوټګۍ وه کمزورې غوندې کې په هغې کې به پروت و، بیا به هم سکون کې نو ذهني به ټینشن بلکل. او دا خطره دی چې یاره خدا نخواسته ګاډي د بارودو یا موټرسایکل یا داسې یو شی راشي رامنډه کړي، نو هغې سره د ډیوټۍ نه غیر به هم د هغه زندګي محفوظه نه وه. اوس ګوره دا وګوره باقاعده ګیټ ولګېده، ښه سکیور دی پولیس ته، ښه ټیک ټاک بره نه چیک پوسټ باندې ښه بره کس ناست دی. دا ګاډي راغی دا شمېر کېږي بلکل د دې په کیمره کې هم راځي د پولیس څونه ګاډي انټر کېږي دا ټول په دې کیمره کې راځي او خو تیزې کیمرې لګېدلي
ځکه چې د هر یو ګاډي نمبر پلیټ هم پکې ښکاري. زما پکې ښکلې څه دي دا کوم دغه چې جوړ کړل دا ډېر ښکلې وایي انټري ښکلا شوله ډېره ښکلا ورکوي. بالکل. د هغې نه علاوه یو بله خوبي درته زه ووایم چې دلته که دا پولیس والا ډیوټي غلطه کوي او که موږ ته دلته اوس ولاړ یو هر قسمه حرکت کوو نو موږ الریډي دا سیف سیټي په کیمرو کې یو په ما او تا باندې ډایرکټ شکایت هم کېدی شي چې دلته موږ سره ریزنینګ وکړو یا پولیس موږ سره وکړو هغه ډایرکټ هغه ویډیو ریکارډینګ راوځي چې هغه غلطۍ را چا دی. او لا چې دا خبره هم پکې راځي یو چې رشوت یې اخیستی هم کیمره کې په نظر بالکل ښه تیزې کیمرې دي خو های ریزولوشن کیمرې لګېدلي بالکل د ده دا لاس د ده دا ټوپک د ده دا هر څه زوم کیدی شي. داسې کیمرې او سیسټم عدنان خان او ډي پي او چې کوم 400 نذیر خان د هغې هغه سیف سټي دپاره یو سیسټم برابر کړو. بالکل هغه خو بالکل هغه ښه هلک دی او ښه په طریقه خلکو سره ملاویږي ښه اخلاق سره. موږ نورو پولیسو ته هم وایو چېرې ریسپیکټ سره اخلاق دا لومبنۍ ساتئ. که تاسو یو سړي له پرچم ورکړئ د هغې نه پس نو هغه به له ستا نه نه خفه. دا چې کور ډېره خم دی که نه چې لومبې زه یو کور ته راننوځم او تصویر بدرنګ وي نو خو دننه بیا هر څه وي که نه نو ما ته هغه لومبنۍ تصویر نو افسوس دا دی د دې نه مخکې ناظم علو زمونږ که نه نو هغه ته مې یوه ورځ وی د ماسپښینې په دې روډ رالو ما چې کوم ډسټرکټ ته هم دننه شو نو چې راځه نه شو نو لایټونه یي یو ښکلا یي یو ګیټونه یي دلته چې راځه نه شي پته هم نه وي چې 400 ته رالم او که راننه وه هم په بټو کې. نو کتونکو دننه چوکۍ هم درته ښیم خو دا یو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دې چیک پوسټ چې کوم دی زموږ 400 هغه بدرنګي یې ختمه کړله او ډېره ښکلا راغله. بل دا یاد ساتئ 400 ته چې د ورځې څومره ګاډي انټر کېږي دا د کیمرې د سترګې نه تېرېږي یوه. دویمه دا چې 400 ته اوس راننوځې نو چې هلته تا ته کومه ښکلا ښکاري نو داسې د اړه چوکۍ کې دغه صفایي مهم روان دی او د میاشتې په اخره کې به ډي پي او 400 د هر چوکۍ انچارج ته یو سرټیفیکیټ او انعام ورکوي. نو دا مې یو ډېره ښه خبره ده. دویمه خبره دننه ځمه چوکۍ درته ښیمه دا چوکۍ مخکې دا یو ځنګل کې وه دا په پټو کې وه دلته په شلیدلي کټ کې دا پولیس والا چې کوم دی نو هغه ملا به یې نیغوله د دې دغه روډ هم دی دا روډ هم دی د دې د هر اړخ نه خطره وه. نو دننه ورته ښایو چې دا دننه چې کوم دی وګوره چې ډېر زبردست دا کمرې مخکې نه وي دا چوپالونه وو دا به راسسېدي او پولیس والا په ځان پلاستیک اچو دلته ډېرې سختې پولیس والا تېرې کړي دي. نن چې په پولیس والا راتېرالې نو ډېر خلک وایي د پولیس والا صفت کې خو په سختو کې موږ د پولیس والا بیا ملګري نه یو چې په سختو کې موږ څنګه چې د عزیزآباد چوکۍ وه بله مې ډي پي او صاحب ته ووي نو هغه وي زه خو بله ورځ ورغلی وم په هره چوکۍ باندې ګرځي ډېر زر ده چې د عزیزآباد چوکۍ کې بدلون راشي. نو ګرانو کتونکو د دې چیک پوسټ جوړېدو سره زمونږ د 400 چې مخکې په فاروق اعظم چوک کې منتظر خان یو کار کړی دی چې دغه یې راله جوړ کړی دی په دې هغې مننه کوو او د ډي پي او نذیر خان په دا مننه کوو چې یو څوک هم د چیک پوسټ نه راځي نو دلته کې به دا چوکۍ په نظر راځي کیمرې هر چوک باندې ولګېدې نه صرف دلته بلکې په هر چیک پوسټ باندې ولګېدې په دیوالونو کې هم راته ولګولې دا ډېره لویه پیسې په دې ولګوله دی زموږ د 400 د خلکو دپاره چې کومه ده نو ولګوله د 400 د ښکلا دپاره ولګوله. زموږ د پولیس والا چې محفوظه وي نو موږ به ورسره محفوظه وو ځکه چې د دوی خوب په ځای وي چې دوی راشي یو کمره کې کښېني چې هغې کې ورته ماحول جوړ وي نو دوی پکې بهر چې کوم ده نو ډیوټي کوي. دې چیک پوسټ کې چې چا هم ډیوټي کړې ده نو ډېره په ګرانۍ سره یې کړې ده. اوس په دې چیک پوسټ باندې راتېرالي او دا کریډ چې کوم دی د ډي پي او صاحب نذیر خان بیا د سپي سي عدنان خان او بیا د دې انچارج چې کله نه راغلی محبوب خانه نو خو د هغه صفت نه کومه نو دا به زه منافقت کومه یقینا ډي پي او صاحب نه به دا غوښتنه هم کومه چې د هغه دپاره سرټیفیکیټ صرف په دې چیک پوسټ باندې چې څونه وخت شو نو د هغوی په دور کې دغه چیک پوسټ په وجود کې راغی نو دا زما غوښتنه ده چې د هغه دپاره بیسټ سرټیفیکیټ ورسره نغدې خومه دا ورکړي چې دونه لږي نو خیر دی دغه نقدو سره به زمونږ هم خوشحاله شي چېرې یو تانیدار ته سداد رسي دا میلاو شوله. نو ګرانو کتونکو بیا د جي پي صاحب هم ډېره زیاته مننه کوو چې هغه هم دې خوا راغلي او اوس هم چې راځي نو د هغه هم چې کوم دی نو دې کې د ډي پي او صاحب سره ډېر زیات تعاون دی او دا واحد ډي پي او دی چې څنګه راغی پوسټ اینډ ټرانسفر نه دا واحد ډي پي او دی چې څنګه راغی غم خاده یې شروع کړې دا واحد ډي پي او دی چې د خلکو د بچو په دستاربندۍ کې خوم شریک شو
او دا واحد ډي پي او دی چې هر چوکۍ انچارج ته وي چې میاشت پس زه ستا کارکردګي ګورم تاله به سرټیفیکیټ او نغدې در کومه او دا واحد ډي پي او دی چې د ولس او د پولیس ترمنځ کومې فاصلې جوړې شوي لومبي کوشش دا کوي چې د پولیس په پولیس باندې اعتماد بحال کم راز به چې پاش کېده چا چې به پولیس ته غږ نه کوو هغه خبرې اوس ختمیږي لګیا دي او هماغه پولیس خلکاران دي هماغه سچوګان دي هماغه تانیداران دي د کوم نه چې موږ ګیلې کورې 400 کې به یره وه ډکیتي به وه ډېر بدخالي به وه هم د دغه سچوګانو په وخت کې به وه او نن هماغه سچوګان دي چې نن ټیک دي خو ډي پي او صاحب ورته وایي چې کار درنه غواړم په کار در سره کمپرومایز نه کوم ډیوټي کوو تنخوا اخلو د حکومت پاکستان نه د ولس په سر په کار ده چې زه اعلالوم چې تاسې رانه سر کې اعلاله کې نو په دې ورته موږ داد ورکو ګرانو کتونکو دغه څو خبرې درته شریکولې چې دا 400 دې وخت کې ټوله ډي پي او 400 نذیر خان د کیمرې د سترګو لاندې کړه او دې چیک پوسټ هم سترګې و دغه جوړ شو او دغه شان صدریاب چیک پوسټ هر چیک پوسټ باندې به تاسو د کیمرې د سترګې نو ډېر احتیاط کوئ پولیس والا هم دې احتیاط کوي ولس ته هم احتیاط کوي هره طبقه چې کوم دی په چیک پوسټ تېرېږي نو پولیس سره تعاون کوئ او چې وي غل نه د باچا نه مه یېرېږه چې کوم ځای کې درنه تالاشي اخلي بالکل تالاشي ورکوئ دا تالاشي چې تاسو ورکوئ دا ستاسو تحفظ دی دا د ضلع تحفظ دی پولیس سره تعاون وکړئ او د هغوی په اخلاقو باندې د هغوی یو چې کوم ځای کې پولیس والا بد اخلاقي کوي نو موږ ته یې په ګوته کوي چې د هغوی په ضد هم اواز پورته کړو بد اخلاقي نه منو نوکر به نخرې نه کوي خپله نوکري به کوي نوکري یې منو او بالکل یې منو ډېره مننه